درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله زمون دا ختم قبول کی، زمون روجی قبول کی، زمون تراوی قبول کی. الله درې ختم شپېله د لري لري نه کسان راغلي دي، د هغې بایانو پورې لانګڼه پورې ټال د غون علاقې والا راغلي دلته د غر سر ته راختلي دعا پسې. الله دیو له هم د کامل قرآن مجید د اورېدو توفیق ورکړي الله او ثواب دیو له ورکړي الله. کمو کسانو چې راول نه تر اخره پورې قرآن اورېدلی او کم کسان چې په نن شپه کې حاضر شوي الله ټولو له کامل قرآن ثواب ورکړي الله. الله ستا په در کې کمی نشته، د ټولو لاسونه چې کم دی نامراده مه لیږه الله. الله رمضان مبارک اخیرنی ورځ یوه شپه دوه پاتې دي. الله رمضان مبارک کې چې موږ کم عبارات ټوټه پوټه کړې به کاملې طریقې سره ځان ته قبول او منظور کړي الله. الله زمونږ ختمونه قبول کړي، زمونږ تراویح قبول کړي، زمونږ نوافل قبول کړي، زمونږ ذکر اذکار تلاوتونه قبول کړي. الله زمونږ اعتکافونه قبول کړي. الله زمونږ ګناهونه باندې رافع قلم راکاږي الله. زمونږ لوی واړه ګناهونه معاف کړي، زاړه نوي ټول معاف کړي الله. کم من قصدن کړي په خطا کې شوي هغه معاف کړي الله. موږ ته یاد دي زموږ نه هیر دي هغه ټول معاف کړي الله. الله ستا په در کې کمی نشته، زموږ ګناهونه په نیکو سره بدل کړي الله. الله دا خلک انتهایی مخلص دی، الله ډیر زیات مخلص دی. الله د دیو د علاقه د قرآن په علومو سره همیشه لپاره منور ساتي الله. الله بچي دینداره جوړ کړي. الله دا علاقه چې کوم دی د قرآن په علومو سره منوره کړي الله. الله د قرآن د قاریانو دا راتګ دلته همیشه لپاره جاري ساتي. الله دا عظیم د قرآن چې کوم دی نو درسګاه وګرځي الله. الله زمونږ ماشومان دینداره کړي، زمونږ زنانه دینداره کړي، زمونږ نوجوانان دینداره کړي. الله زمونږ مشران دینداره کړي الله. ډیرو خلکو دلته ماته دعا لپاره چې کوم دی نو وي د چا بچي بیماران دي، د چا چې کوم دی نو بچي نشته، په چا باندې قرضې دي. الله پرې حاضر مجمع کې چې رچا په زړه کم شریعت خدای د خپلو غیب و خزانو نه پوره کړي. الله د هر یو انسان ضرورت تا ته ښه معلوم دی. تعلیم بذات الصدور د زړه په رازونو باندې عالم. هر یو انسان به د زړه څه ارادې راوړي، ځان له به چې کوم دی نو څه سوال په زړه کې راوړی ربه د هغو د زړونو د هغه سوال مطابق د هغو سره معامله وکړي الله. الله څه ضرورتونه یې پوره کړي الله. الله څوک بیماران دي شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله. الله څوک بی اولاد د نیک او صالح اولاد ورکړي الله. الله رچا نارینه اولاد نشته، نارینه اولاد ورکړي الله. الله رچا اولاد شته تابعدار نه ری تابعدار کړي الله. الله دیندار کړي، د مور او پلار د پاره د خیر ذریعہ وګرځي الله. د مور او پلار د جنت ته دخول ذریعہ وګرځي الله. الله پرې مجلس کې څوک قرضداري د قرضې نه ختمېدو دپاره اسباب مهیا کړي الله. الله څوک بې روزګار دی حلال روزګار او کسب ورکړي الله. الله دا خلق چې کم دی د دې نه زیات مخلصه کړي. الله خپل منځ کې اخوت او ورورولي پیدا کړي الله. الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله. الله دیو د فتنو نه وساتي. الله د جدید نو فتنو نه وساتي الله. الله زمونږ بچي د فتنو نه په امن کې الله. الله مونږ د خپل قهر او د غضب وساتي. الله دین په دنیا کې عام کې، دین د دنیا ګډ ګډ تور ورسي الله. الله په هر دور کې تر خلکو نه د دین کاراله پرې دور کې زمونږ نه د دین کارواله الله. الله زمونږ مال جان وخت سوچ فکر اولاد د دین د پاره قبول کړي الله. الله په مونږ کې اخلاص پیدا کړي. الله زمونږ د زړونو نه ریا لرکړي. الله تکبر لرکړي. الله بغض حسد چې کوم دی نو لرکړي الله. الله دین په دنیا کې عام کړي.
الله څوک چې د دین کوشش کوي او دین له ترقی ورکوي دین له ترویج او خوري الله استقامت ور نصیب کړي الله طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور نصیب کړي الله اخلاص ور نصیب کړي الله فلاح او کامیابی ته ور ورسي الله زمون علما محفوظ نه علما محفوظ کړي زمون طلبا محفوظ کړي زمون مدرسې محفوظ کړي زمون جماعتونه محفوظ کړي زمون مرکزونه محفوظ کړي الله د قرآن همیشه لپاره دا ختمونه د قرآن دا مدرسې زمونږ پر علاقو کې قائم او دایمي ساتي الله د دې نعمت نه موږ محروم نه کړي الله که زمونږ نه د دې ناشکري کړي الله د عفو قلم پرې راکاږي الله رمضان مبارک سراسر د خیر او د رحمتونو میاشت وه الله مونږ کمزوري او مونږ به په صحیح کامل طریقې سره عبادت نه کړی الله زمونږ د مات ګوډه عبادت په کامل طریقې سره ځان ته قبول او منظور کړي الله اولنې عشره رحمت تو الله مونږ په خپل رحمت کې راونغاړي د منځ عشره مغفرت تو الله مونږ په خپل مغفرت کې راونغاړي اخرنې عشره د جهنم نه خلاصي او الله مونږ له جهنم نه خلاصي راکړي ډېر مسافر زما سره ټلیفون باندې رابطې کړي دي چې مونږ باندې حالات چې کم دی نو ډېر سخت خراب دي الله د هغه مسافرو د پاره به سوال وکړي الله دا حالات زر تر زر ټیک کړي الله دا و روزګارونه او کارونه جاری کړي الله دا وبا چې دنیاي په خپل لپیټ کې اغستر الله يهود او نصارو ته منتقل کړي الله مسلمانان درې وبا نه وساتي الله څوک پرې وبا کې وفات شوي قبرونه د نور نه ډکي الله مرګ د شهادت کې الله څوک پرې مرض کې اختری شفا ور لور کې الله مسلمانان آینده لپاره د دا قسمه وباګانو نه وساتي الله او موږ اقرار کوو چې دا زمونږ د جرمونو وجه ده الله زمونږ جرمونه چې کم دي نو دا معاف کړي الله زمونږ سترګې محفوظ کړي زمونږ ژبه محفوظ کړي زمونږ غوږونه محفوظ کړي زمونږ زړه محفوظ کړي الله زمونږ د جسم ستا د قدرت په لاسونو کې الله کارونه پې والي چې ته پې راضي کېږي ستا نبي پې راضي کېږي او امت ته په هغې کې خیر الله هغه کارونه زمونږ د جسم نه مال چې په هغې ته ناراضه کېږي نبی علیه الصلاة والسلام پې ناراضه کېږي او مسلمانانو ته په هغې کې شر الله موږ د خیر دپاره چابیانې جوړې کړي الله موږ د شر دپاره تالې جوړې کړي الله موږ د شر دپاره چابیانې مه جوړوه د خیر دپاره موږ تالې مه جوړوه الله دنیا کې مسلمانان چې د کافر نه ځای په ځای وهل خوري الله مسلمانان د کافر د پنج نه خلاص کا الله هغه ظالمانو له هدایت ورکا که هدایت په نصیب کې نه د مقدس مکه نه ورکا الله د خپل قدرت نخې پر راخکاره کې الله موږ د خپل قهر او د غضب دنیا کې وساتي الله ځن کدن د سخت نه موږ وساتي الله د قبر د عذاب موږ وساتي الله د قبر نه پورته کېدو په ټیم کې چې خلک په مختلفو شکلونو کې پاسې موږ په صحیح سالم شکل کې پاسې الله په هغه ورځ باندې چې څوک په سفارش نه کوي یو نبی به سفارش نه کوي سوا د نبی علیه السلام نه الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام سفارش زموږ نصیب کړي الله په هغه ورځ باندې چې نور براخته الله سخت ګرمي وي ایس یو سورې باندې سوا ستا د عرش نه الله موږ له د خپل عرش د سوري لاندې نه زیرا کې الله په ورځ باندې موږ تر خپل رحمت نظر وکړي الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حوض کوثر وبزم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاسونه نصیب کړي الله پولیس صراط پان موږ په اسانۍ سره پوری باسي الله ملنامه په خلاص کې راکړي الله سټي موږ د دنیا نه رخصتېږو زموږ زړه او جبه سره د عظیمه کلمه جاری وساتي لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا ارحم الراحمين. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.